أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. فمقدمة العلم کې د الله پاک په توفیق باندې موږ و مباحث ذکر کړو او بیا هم دا خبره وکړه چې اتم مبحث په حجیت الحدیث کې ذکر کو د پاره د تتمه د دیو مباحثو. نو اتم مبحث چې د په حجیت الحدیث کې دی چې حدیث حجت دی کنه دی. پرون تاسو تما تاریخ د منکرینو د حدیثو ذکر کړو او بیا مې دا خبر درته وکړه چې د منکرینو د حدیثو نظری تقریبا 3 تراجی کیږي. اوله نظریه د منکرینو د حدیثو دا ده چې وحی صرف یو قسم دی چې مطلوع ده او وحی غیر مطلوع ده نشته ده، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم وظیفه چې ده هغه صرف دا دی چې د الله د طرف نه انسانانو ته قرآن را ورسولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف استاذ او ډاګی دی او نور د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول فعل او تقریر دا د امت د پاره دلیل نه دی. نو د دې نظری تردید پرون ذکر شوو. دو نظری نور د منکرینو د حدیثو دي. بعضی منکرین د حدیثو داسي وای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت تر صحابه پورې مختصو او نور امت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول فعل او تقریر دلیل نه ده. نو صحابه ته دلیل وو او رسته امت ته چې ده دلیل نه ده. دا دویمه نظریه د منکرینو د حدیثو ده. لیکن دا نظریه د منکرینو د حدیثو باطل ده، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت د صحابه تر زمانی پورې مختص نو، بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت تر قیامت پورې ټول انسانانو او پیریانو ته عام ده. د قران کریم ډیر آیاتونه په دې باندې دلالت کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت تر عهد د صحابه پورې مختص نو. لکه الله پاک فرمای یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا. رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کوي چې اے انسانانو زه تاسو ټول ته د الله پیغمبر يم. نو یوازې صحابه ته پیغمبر نو، بلکې تر قیامت ټول انسانانو ته پیغمبرو. لدی وجنه احادیث یوازې صحابه ته حجت نه ده، بلکې تر قیامت ټول انسانانو ته حجت ده. دارنګ الله پاک فرمای وما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا ونذیرا. پیغمبر علیہ السلام ته الله پاک فرمای چې تم ټول انسانانو ته بشیر او نذیر را لګلې. نو یوازې صحابه ته بشیر او نذیر نو، بلکې ټول انسانانو ته بشیر او نذیر ده. لہذا د پیغمبر علیہ السلام احادیث ټول انسانانو او پیریانو ته حجت ده. دارنګي الله پاک فرمای وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ټول عالم ته د الله رحمت ده، یوازې صحابه ته نه ده. لہذا ټول عالم ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رسول ده. نو احادیث ټول عالم ته حجت ده. دارنګي الله پاک فرمای تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده ليكون للعالمین نذیرا. لوی د اغزات چې په خپل بنده قرآن نازل کړو د دې د پاره ليكون للعالمین نذیرا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول عالم ته نذیر شي. لہذا د پیغمبر علیہ السلام احادیث ټول عالم ته حجت ده. دویمه ده چې موږ د دې منکرینو د حدیثونو تپوس کوو. دوی وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث صحابه کرامو ته حجت ده او رسته امت ته حجت نه ده. نو د دوی نه موږ تپوس کوو چې د قرآن د فهم د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیماتو ته ضرورت شته او کنه. که تاسو وایي چې د قرآن د فهم د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیماتو ته ضرورت نشته، نو چې ضرورت نه نو بیا صحابه ته ولی ضرورت پیښ شو؟ بیا پکار دی چې صحابه تم نه وي.
نه صحابو ته حجت وي او نه وروسته امت ته حجت وي، ځکه د پیغمبر علیه السلام تعلیماتو ته ضرورت نشته، او که ضرورت وي نو بیا یوازې صحابو ته ولی حجت شو، او یوازې د صحابو ضرورت ولی پیدا شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیماتو ته، او د نور امت ضرورت ولی نشته. پکار دی چې د نور امت ضرورت وي او د صحابه کرامو نه وي، ځکه صحابه کرامو د نزول د قرآن مشاهده کړې ده او د اسبابو د نزول د قرآن مشاهده کړې ده. د صحابه علم د نور امت نه زیات دی، نو څنګه صحابه ته ضرورت وو چې د قرآن په معناګانو باندې د تعلیماتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وجه باندې پوه شي، او نور امت ته ولی ضرورت نشته؟ نور امت خو د نزول د قرآن مشاهده نه ده کړې، او دارنګې د اسبابو د نزول مشاهده نه ده کړې، نو صحابه کرامو کړې ده. نو د صحابه کرامو چې ورته ضرورت ده، نو د نور امت ورته په طریق اولا سره ضرورت ده. دا د دویمې نظریې تردیدو. درېمه نظریه د منکرینو د حدیثو دا ده چې ټیک ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دا ټول امت ته حجت ده، صحابه کرامو تم حجت ده، او د صحابه کرامو نه وروسته ټول امت ته حجت ده. خو موږ ته په قابل اعتماد ذرایعو باندې احادیث نه دي را رسیدلي. په کومو ذرایعو چې موږ ته احادیث را رسیدلي دي په دې ذرایعو باندې اعتماد نشته، نو دا احادیث قابل د اعتماد نه دي. دا درېمه نظریه د منکرینو د حدیث وه. لیکن د دې نظریې په خلاف به تاسو درې خبرې وکئ. اول جواب ورته دا دی چې تاسو وایئ چې احادیث موږ ته په قابل اعتماد ذرایعو نه دي را رسیدلي. نو ګوره په کومو ذرایعو چې موږ ته قرآن را رسیدلی دی، په همدغې ذرایعو موږ ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث هم را رسیدلی دي. نو که چېرته احادیث قابل د اعتماد نه، نو بیا خو قرآن هم قابل د اعتماد نشو. دا ډله خو ځان ته اهل قرآن وایي، دوی وایي چې قرآن د اعتماد قابل دی او احادیث د اعتماد وړ نه دي. نو موږ وایو چې د قرآن ذرایع او د احادیثو ذرایع دواړه یو دي. په کومو ذرایعو چې موږ ته احادیث را رسیدلي، په همدې ذرایعو موږ ته قرآن هم را رسیدلی دی. نو چې احادیث د اعتماد وړ نشو، نو قرآن هم بیا د اعتماد وړ نشو که نه. که دوی جواب وکړي چې د قرآن د حفاظت ضامن الله پاک دی، الله پاک فرمایي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، نو د قرآن د حفاظت ضامن الله دی. نو اگر چې ذرایع قابل د اعتماد نه دي، خو حفاظت الله پاک اخسته دی، او د احادیثو د حفاظت ضامن الله پاک نه دی. نو تاسو ورته جواب ورکئ چې د قرآن د حفاظت ضامن الله دی. دلیل څه دی؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، دا آیات ورته دلیل دی. نو دا آیات په هغې ذرایعو را رسیدلی دی، په کومو ذرایعو چې موږ ته احادیث را رسیدلی دي. نو دا آیات کریمه ولې د اعتماد وړ شو او احادیث د اعتماد وړ نه دي؟ دا کم آیات چې په دې کې الله پاک د حفاظت ضمانت اخیستی دی، همدا آیات په هغې ذرایعو موږ ته را رسیدلی دی، په کومو ذرایعو چې موږ ته احادیث را رسیدلی دي. نو که دا آیات د اعتماد وړ وي، نو احادیث به هم د اعتماد قابل وي. که منکرین د حدیثو جواب وکړي چې قرآن د اعتماد وړ دی لوجه د اعجاز نه، قرآن کې اعجاز د معجزه ده او په احادیثو کې اعجاز نشته، نو تاسو ورته جواب ورکئ چې نن سبا د قرآن اعجاز خلقو ته د آیت التحدی نه معلومیږي. د دې آیات نه چې فأتو بسورة من مثله، د دې چیلنج نه معلومیږي. او دا آیات د آیتونه د تحدی، دا د چیلنج آیتونه چې کوم دي، دا په هغه ذرایعو امت ته رسیدلی دي، په کومو ذرایعو چې احادیث را رسیدلی دي. نو اول جواب دا چې دوی وایي احادیث حجت دي، لیکن په معتمدو ذرایعو موږ ته نه دي را رسیدلي. نو تاسو ورته جواب ورکړو چې ګوره قرآن هم په هغې ذرایعو موږ ته را رسیدلی دی، په کومو ذرایعو چې موږ ته احادیث را رسیدلی دي. نو که احادیث د اعتماد وړ نه، قابل د اعتماد نه، نو بیا خو قرآن هم قابل د پاره د اعتماد نشو.
دویم جواب ورته تاسو دی منکرینو د حدیثو ته ورکئ چې ګوره که احادیث د اعتماد وړ نشي قابل د اعتماد نشي نو لازم بشي تکلیف به ما لا یطاق ځکه احادیث حجت دی تاسو وایي په دې درېمه نظریه کې او احادیث واجب العمل دی او بیا موږ ته د اعتماد په معتمدو ذرایعو نه دي را رسېدلي د اعتماد وړ نه دي نو واجب العمل دی او د اعتماد وړ نه دي نو دا خو تکلیف به ما لا یطاق شو خو شو په خبره نو ګوره چې احادیث واجب العمل شي نو ضرور به دا تر قیامته پورې باقی وي ولې که باقی نه او واجب العمل وی باقی نه دی او واجب العمل دی نو دا خو تکلیف به ما لا یطاق شو او دریم جواب دی منکرینو د حدیثو ته دا ورکو چې احادیث موږ ته په معتمدو ذرایعو باندې را رسیدلي دي ځکه د احادیثو د حفاظت د پاره غالبا په امت کې د دریو طریقو تعامل دی په دریو طریقو باندې احادیث محفوظ پاتې شوي دي لہذا د اعتماد وړ دي او قابل د اعتماد دي هغه دریو طریقو کې اوله طریقه د حفظ ده او دویمه طریقه د تعامل ده او دریمه طریقه د کتابت ده په دریو طریقو باندې احادیث مونږ ته را نقل کړي شوي او محفوظ پاتې شوي دي اوله طریقه د حفظ ده الله پاک د احادیثو له وجې نه صحابه کرامو ته داسې حافظي ورکړې وي چې داسې حافظي د نن سبا په کمپیوټر کې هم نشته داسې قوي حافظي الله پاک صحابه کرامو او اهل عربو ته ورکړي وي عام طور باندې اهل عربو حافظي ډېرې قوي وي دوی به د خپلو اسپو د نسب سلسلې تر 100 پوړیو پورې یادې ساتلې د خپلو اسپو د نسب سلسلې د اسونو د نسب سلسلې به ورته یادې وي تر 100 پوړیو پورې نو داسې قوي حافظي الله پاک دوی ته ورکړي وي او عجیب واقعي دي زه به د هغې واقعاتو نه د الله پاک په توفیق ستاسو په خدمت کې 2 واقعي ذکر کم د حضرت جعفر ابن عمر الدمري داغه بیان دی چې زه یو ورځ د حضرت عبید الله ابن عدی ابن الخيار سره د حضرت وحشی رضی الله عنه ملاقات ته ورغلم عبید الله ابن عدی ابن الخيار حضرت وحشی ته فرمای چې ته ما پیژنې حضرت وحشی پسترګو تقریبا معذور نو هغه ورته فرمای چې یاره تا خو زه نه پیژنم خو دومره ده چې ورځ د عدی ابن الخيار عبید الله ابن عدی ابن الخيار ورته دا خبره ذکر کوي معلوم خو غلط وانه خستو عبید الله ابن عدی ابن الخيار نو حضرت وحشی رضی الله عنه ورته فرمای دی عبید الله ابن عدی ابن الخيار ته چې زه نور ته نه پیژنم خو صرف دومره ده چې د عدی ابن الخيار په کور کې 2 کاله مخکې ډیر کلونه مخکې یو بچی پیدا شو هغه بچی په کمبل او شړۍ کې توکړې ما ته چارا کړو ما په شړۍ کې توکړې په کمبل کې توکړې مرضعی ته وروړو تی ورکون کې خزي ته مې وروړو مرضعی ته ما نور نو لیدلې صرف قدمونه ښکارېده مې قدمونه ولیدل نو د هغه ماشوم قدمونه داسې دي لکه ستا قدمونه نو دومره غیر ضروری خبره دوی ته په یاداشت کې پاتې کېده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث چې دوی واجب العمل او ضروری ګڼل او قصدن یادول دا بڅنګه د دوی په حافظو کې نه پاتې کېدل یو واقعه ده او دویمه واقعه ده چې عبد الملک ابن مروان کې دیشي د حضرت ابو هريره رضی الله عنه په کثرت الروایت باندې شکی شوی چې دا ډیر احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بیانې رازه د امتحان واخلا چې د حافظه رښتیا دومره قوي ده چې د پیغمبر علی السلام ټول احادیث ورته یاد دي او کنه حافظه کمزوري ده نو د کینولو د پردې شاته ورته کاتب کینولو او ورته فرمایي عبد الملک ابن مروان چې ماته د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو احادیث واوروا حضرت ابو هريره رضی الله عنه ورته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سل احادیث واورول او شاته کاتب دا لیکل حرفا لیکل بیا د مجلس نه رخصت شو کال بعد بیا حضرت ابو هريره رضی الله عنه ته فرمای
چې هغه پروس کال تاک ما ته کم احادیث اورولیو هغه راته نن بیا واوروه. هغه کاتب د پردې شاته کېنولی دی، هغه خپلو لیکلو ته ګوري. ابو هریره رضی الله عنه ورته د تیر کال احادیث اوري، په همغه ترتیب ورته واورول، په کم ترتیب چې تیر کال ورته ذکر کړیو، په یو حرف کې تقدیم و تأخیر را نه وستو. نو الله پاک داسې حافظي دوی ته ورکړي وي. نو یو طریقه د حفظ د باقی پاتې کېدلو د احادیثو حافظي وي. الله دوی ته داسې حافظي ورکړي وي چې 10 لکه 12 لکه 6 لکه 7 لکه 8 لکه احادیث به د متن او د سند سره ورته یادو. نو یو طریقه د حفظ د احادیثو د باقی پاتې کېدلو د احادیثو حفظ دی. الله پاک د احادیثو د پاره صحابه کرامو او تابعینو ته ډېر قوي حافظي ورکړي وي. او دویمه طریقه د تعامل ده. صحابه کرامو به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیثو ته عملی جامه ورغوستله. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خلینه بچي و جمله وتله، هغه به صحابه کرامو په عمل کې راوستله. او دا د تعامل طریقه دا د حفظ د پاره ډیره قوي طریقه ده. صحابه به یو عمل وکړو او بیا به فرمایل هکذا رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یفعل. ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدلو همداسې به کول. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه به په لار روانو، یو ځای کې به دمه وکړه، هغه به د دمې ځای نه چا به تپوس وکړو چې عبد الله ابن عمر دلته خو تستړی نه دا دمه دی ولې وکړه؟ نو هغه به فرمایل دې ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دمه کړې وه. نو اتباع د سنتو په صحابه او په تابعینو کې ډیره قوي وه. او دا تعامل دا د باقی پاتې کېدلو یو قوي ذریعه ده. احادیث به صحابه کرام او تابعینو دا په عمل کې راوستل. او دریمه طریقه د باقی پاتې کېدلو د احادیثو د پاره کتابتو. د کتابت د احادیثو تقریبا 4 دورې دي. 4 دورې په کتابت باندې تیری شوې دي. اوله دوره د کتابت د احادیثو داوا چې احادیث په متفرقو طریقو باندې لیکل کېدل، په پاڼو، په دیوالونو، په تیګو او په اډوکو او په کاغذونو. په دې کې به احادیث لیکل کېدل، په متفرق طور باندې به احادیث لیکل کېدل. دا طریقه په صحابو کې عامه وه. او دویمه طریقه چې د نوٹ او د تقریر په طریقه، لکه طالب چې د استاد یادداشتونه ځان سره جمع کوي، دا د یادداشت په طریقه به احادیث لیکل کېدل. نوٹ، تقریر، یادداشت، په دې طریقه به احادیث لیکل کېدل. دا طریقه په صحابه کرامو کې رایج وه. دا 2 طریقې په صحابه کرامو کې رایج وي. او دریمه طریقه د کتابت د احادیثو دا ده چې د کتابونو په شکل کې به ولیکل شول، خو بابونه به پکې نه و، بغیر د تبویب نه به د کتاب په شکل کې ولیکل شول. او څلورمه طریقه دا وه چې د کتاب په شکل کې به ولیکل شول، خو سره د تبویب نه بابونه به ولګېدل. کتاب الطهارت، کتاب الصلاة او داسې کتابونه او بابونه به پکې لګېدل. نو دا اول دوړه طریقې چې په متفرقو طریقو باندې د احادیثو لیکل و، دا په صحابه کرامو کې ډیر رایجه طریقه و. او دا دویمه طریقه چې د نوٹ او تقریر او د استاد د یادداشت په طریقه باندې لیکل و، دا په صحابه کرامو کې ډیر رایج و. منکرین د حدیثو اعتراض کوي چې د حدیثو کتابت دا د صحابه کرامو په زمانه کې نو. او دوی یو روایت پیش کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه نه روایت ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. د قرآن نه بغیر بل څه ملیکي زمانہ. ومن كتب عني غير القرآن، او د قرآن نه بغیر چې بل څه چا لیکلی وي، فليمحه، هغه دی وران کی. نو دا دریمه طریقه ما درته د کتابت د احادیثو ذکر کړه. معترض اعتراض کوي، منکر د حدیثو اعتراض کوي چې د کتابت طریقه موږ نه منو. د کتابت نه خو پیغمبر علیه السلام نهي کړی ده. د ابو سعید خدری رضی الله عنه په روایت کې چې لا تكتبوا عني غیر القرآن ومن كتب عني غیر القرآن فليمحه.
تاسو ورته دو جواب ورکړي، جوابونه ډیر زیات دي. یو جواب دا دی چې دا نه د کتابت نه په ابتدا د اسلام کې و. په ابتدا د اسلام کې قرآن هم لیکل کېدو او صحابه کرامو به احادیث هم لیکل، او د قرآن د اسلوب سره صحابه بلد نو، د قرآن د طرز او د طریقې سره صحابه بلد نو. یعنی په ذوق دانشو معلومه ولې چې دا د قرآن آیات دی او دا بل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی. نو چې دواړه لیکل نو بیا التباس د قرآن او د حدیث په مابین کې راتلو. لدی وجنه پیغمبر علیه السلام په ابتدا کې صحابه کرام منع کړو د دې لپاره چې اختلاط د احادیثو د قرآن سره رانشي. ورسته چې صحابه د اسلوب القرآن سره بلد شو او په ذوق دا معلومول شو چې دا د قرآن آیات دی او دا بل د پیغمبر علیه السلام حدیث دی، نو بیا د کتابت اجازت ورته ورکړې شو. او دویم جواب امام نووي رحمه الله کړی دی چې د مطلق کتابت د احادیثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم منع نه وکړي، بلکې منع د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په یو خاص طرز باندې و. هغه دا چې قرآن به ولیکل شو او بیا به په حدیث کې د یو آیات تفسیر راغلو، دا تفسیر به مر سره په امغه پاڼه کې لیکلو، په کومه پاڼه کې به چې صحابه د قرآن آیات لیکلو. لکه حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى دا آیات کریمه ده. دلته د حضرت عائشہ رضی الله عنها تفسیر ده، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، دا صلاة العصر تفسیر ده. خو بعضو دا تفسیر امغه د قرآن د متن سره یو ځای لیکل دی، لدی وجنه اشتباه براغله د قرآن د حدیث سره چې یو ځای به ور سره ولیکل شو، دا تفسیر به د آیات سره یو ځای ولیکل شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو ځای لیکلو نه منع کړی و چې یو ځای ور سره ملیکي، قرآن جدا لیکي او احادیث جدا لیکي. او د دې لپاره دلیل چې مطلقاً منع نه و، د دې لپاره ډیر دلایل دي. په ترمذی شریف کې پورا باب لګیدل دی، د ترمذی باب دی، باب ما جاء فی الرخصة فیه، باب دی په بیان د هغه احادیثو کې چې هغه راغلي دي په باره د رخصت کې، په دې لیکلو د احادیثو کې چې په لیکلو د احادیثو کې رخصت دی. نو ترمذی باب لګولې دی، باب ما جاء فی الرخصة فیه. یو صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خپل حافظی شکایت کوي چې یا رسول الله زما حافظه کمزور ده او احادیث مې نه یادېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي استعن بیمینک و اومع لخط. پیغمبر علیه السلام ورته و فرمایل چې د خپل خلاص نه دی کومک واخله، و اومع لخط او خط اشاره وکړه. یعنی پیغمبر علیه السلام ورته و فرمایل چې حافظه دی کمزور ده، احادیث دی نزد کیږي، نو خو ویلی کا استعن بیمینک و اومع لخط. ترمذی کې دا روایت ده، معلومی کې دا چې د مطلق لیکلو نه منع نه و، دا د لیکلو امر رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته کوي. دویم ابو داود کتاب العلم او باب الامر بکتابه الحديث، فقې کې د حضرت عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه روایت ده. د بچ څه اوریدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، نو هغه به لیکل، چې څه به اوریدل هغه به لیکل. صحابه کرامو په اعتراض وکړو چې یا عبد الله ابن عمرو ابن العاص ته چې څه د پیغمبر علیه السلام نه اوري هغه لیکي، حالل کې پیغمبر علیه السلام کله په حالت د غضب کې وي او کله په حالت د رضا کې وي، نو هر څه ملیکا د پیغمبر علیه السلام ټولي خبري ملیکا. پیغمبر علیه السلام کله خفای کله خوشالي کله غصي. نو حضرت عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه دا د صحابه شکایت تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې ورسولو چې صحابه کرامو زه د لیکلو نه منع کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي اكتب فوالذي نفسي بيده لا ما يخرج منه الا حق. لکه زما د په الله قسمی چې زما د خلینه حق خبري وزي، که غصیم حق خبري کوم او که خوشالم حق خبري کوم، زما د خلینه باطله جمله نه راوځي. اكتب امر ورته وکړو ولیکا فوالذي نفسي بيده، فاغه الله مې د قسم وي چې زما روح دغه په قبضه کې ده، ما يخرج منه الا حق،
زما د خلینه حق خبري وزي باطل خبري زما د خلینه نه وزي. نو ګوره کتابت د احادیثو د پیغمبر علی السلام په زمانہ کې وو. دریم روایت درته پیش کوم د حضرت عبد الله ابن عمر نه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای قید العلم وتړی علم. مرفوع یا موقوف روایت ده قید العلم. قلت وما تقیده د دې تړلو څه معنا ده چې تم ته حکم کوي چې علم وتړی د دې تړلو معنا څه ده؟ قال کتابته د دې تړلو معنا لیکل دي وتړی علم یعنی وی لیکي ځکه چې لیکل هم نه به در نه هیریږي او چې لیکل هم نو قدر نه هیرم شي بیا به درته د کتاب نه یادېږي. دا دریم روایت. او څلورم روایت درته پیش کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ یو خطبه ولوستله تقریر وکړو. ابو شاه رضی الله عنه یو صحابیو دی صحابی ته دی تقریر ډیره مزه ورکړه ډیر خوند ورته ورکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغلو ورته وی چې یا رسول الله دا تقریر ما ته ولیکا. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته حکم کوي اكتبوا لابي شاه ابي شاه ته ولیکي. نو ګوره کتابت د احادیثو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې وو او د پیغمبر علیه السلام په زمانہ کې د احادیثو ډیر کتابونه لیکل شوي وو. زبر د نمونې په طریقه باندې د یو دریو کتابونو نمونه درته والم. یو کتابو الصحیفة الصادقه دا د حضرت عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه د حدیثو کتابو په دې کې احادیث لیکلیو. الصحیفة الصادقه د دې کتاب نومو د دې صحیفې نومو. په دې صحیفه کې څومره احادیثو نو په صحیح روایت کې د دې د تعداد ذکر نه دی راغلی چې په دې کې څومره احادیثو. دا د صحابي کتابو د حدیثو خو د احادیثو د تعداد ذکر نه دی راغلی. البته د یو حدیث نه معلومیږي اشارتن. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي ما من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احد اكثر حديثا عنه مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فانه كان يكتب ولا اكتب. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې زما په نسبت د بل چا ډیر احادیث نوز ده یعنی د ټولو نه زما ډیر احادیث ده الا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص مگر د عبد الله بن عمرو بن العاص زمانه بیا زیات ده د دې یو کس زمانه احادیث ډیر یادو نور د ټولو نه زما زیات ده او وجه دا فانه كان يكتب ولا اكتب. حضرت عبد الله ابن عمرو بن العاص به احادیث لیکل او مان لیکل لدی وجنه د اغزیات زدو. اوس د حضرت عبد الله ابن عمرو بن العاص احادیث د ابو هريره نه زیات زده شویو. د ابو هريره رضی الله عنه نه را نقل کړي شوی احادیث 5304 دي. امت تر نقل کړي شوی احادیث څومره دي؟ 5304 یا د دینم زیاتو قرآن نقل کړي شوی دومره دي 5304. نو معلومیږي دا چې د حضرت عبد الله ابن عمرو بن العاص احادیث د 5403 نه ډیر وو. 5403 چې د ابو هريره احادیث دي او را نقل کړي شوی دي. نو د دینه د حضرت عبد الله ابن عمرو بن العاص احادیث زیات وو. نو چې زیات شو تقریبا 2 جلد بخاری ده په دې کې 4000 غیر مکرر احادیث دي او د مکررات سره وزر دي بخاری کې نو 2 جلد ترې نه جوړ شوی دي. نو الصحیفه الصادقه به د بخاری نه غټ کتابو او د مشکات په نسبت به غټ کتابو. نو دومره غټ کتاب حضرت عبد الله ابن عمرو بن العاص رضی الله عنه لیکلو. یو الصحیفه الصادقه دا یو کتاب د صحابه کرامو په زمانہ کې. دویم صحیفه علی رضی الله عنه حضرت علی د حدیث یو کتاب لیکلو. حضرت علی رضی الله عنه به فرمایل ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا القرآن وما في هذه الصحيفه. من در رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بل څه نه دی لیکلی مگر صرف قرآن هم لیکلی دی او په دې زما په دې کتاب کې چې کوم احادیث دي دا مې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه لیکلی دي. دا صحیفه علی په دې کې د دیتونو او د معاقل احادیث او دارنګي دیت او معاقل نصاب د زکاتونو پکيو
د قصاص احادیث پکې وو. نو دا یو څه احادیث په صحیفه علی کې لیکلیو. او دریم کتاب الصدقه خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر کړو چې دا ولیکي او والیانو ته ولېږي. خو بیا د لېږلو نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو. نو به هر تقدیر دا درې طریقې د حفظ د احادیث دي. یو یادول، دویم تعامل، او دریم چې ده کتابت. نو کتابت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه را شروع ده. په مختلفو وختونو کې مختلفې طریقې د کتابت د پاره غوره شوي دي. یو بل اعتراض هم کوي دا منکرین د حدیثو د درېمې نظریې والا. اعتراض داسې کوي چې اکثر احادیث چې دي اخبار احاد دي، او تاسو په خپل وایي چې خبر واحد مفید د پاره د ځوان دی. خبر واحد باندې ځوان مرتب دی، یقین نه دی مرتب، او ځوان مضموم دی. یتبعون الا الظن وانهم الا يخرسون. الله پاک د ځوان مذمت کړی دی، لہذا خبر واحد مضموم شو. اکثر احادیث اخبار احاد دي، او تاسو وایي چې خبر واحد مفید د پاره د ځوان دی، او ځوان خو مضموم دی. یتبعون الا الظن. الله پاک د ځوان مذمت ذکر کړی دی، لیکن تاسو ورته جواب ورکئ چې د ځوان د پاره درې معناګانې دي. یو د ځوان معنا د اټکل او تخمین، او دویم د ځوان معنا د یقین، او دریم د ځوان معنا د ادراک د طرف راجح. نسبت د دو طرف لري، مرجوح او راجح. نو ادراک د جانب راجحه په یوې معنا باندې ځوان مضموم دی چې هغه په معنا د اټکل او د تخمین دی، او په دې معنا باندې خبر واحد مفید د پاره د ځوان نه دی. خبر واحد چې مفید د پاره د ځوان دی، نو دلته د ځوان نه ځوان غالب مراد دی او یا یقین مراد دی. ځوان په معنا د یقین سره مرাজি، لکه یظنون انهم ملاقو ربهم. دلته ځوان په معنا د یقین دی. نو ځوان په معنا د یقین دا مضموم نه دی، او ځوان په معنا د ځوان غالب دا مضموم نه دی، ځکه د دنیا ټول معاملات تقریبا په ځوان غالب باندې بنا دي. نو دا اتم مبحث د الله پاک په توفیق په حجیت الحدیث کې د اختصار سره ما درته ذکر کړو، ډیر طوالت مې پکې ونه کړو. حجیت الحدیث خلاص شو. سبا ته بیا یو بل مبحث پکې ذکر کړو. دې پرې به بس